اغم زنانوي چې باران نکیدو یو نوجوان راغی او زما محترم خلق راوتی دي استسقا منظم کو الله ته جړه فریاد کوي علما راجم شوي هغه نوجوان ورته وی حضرت مالا اجازت را کی چې زم دعا وکم وي تمو کا هغه نوجوان لاس اوچت کو لږ سات پس باران نه اوریدو وې نوجوانا دا تا په دعا کې سو ویلي وې ما په دعا کې ویلي چې یا پروردګارا زما مور ډیرا حیاناک خزدا ډیرا با پرده خزدا یا الله اوس پوری زما مور ستا په دین غیرت کړي دي یا الله زما د مور आवाज اوس پوری نا محرم سړی نه دی اوریدلې یا الله زما د مور د سر لپټه اوس پوری نا محرم خلکو نه د کتلې یا الله که زما دی مور ستا د پارا ستا د دین د پارا غیرت کړي وي د حیا ژوند تیر کړي وي پاک ژوند تیر کړي وي تیر راضی کړي یا الله په دې خلکو باندې باران اوروا چې څنګه مې دا دعا وکړه باران راکته شو نن زمونږ میندې دي نن زمونږ خویندې دي ته ورته د عزت درس ورکوا ته ورته د پردي درس ورکوا ته ورته د حیا درس ورکوا دا زما عزتمندو لیبرل خلک بسوي وې دې پښتنو په دې خپلو ښځو باندې ظلمونه شروع کړي دي په کور کې مجرمانو ونته کې کېنولي دي اوی د الله بندگانو دی مسلمانانو چې کم عزتونه اسلام کم عزت زنانه له ورکړی دی بل دین نه دی ورکړی چې کم مقام الله پاک کم مقام محمد رسول الله قرآن کې احادیث کې زنانو لکم مقام ورکړی دی الحمدلله نور دینونو کې هغه شان مقام زنانو ته نه دی ملاو په الله قسم دا لیبرل دا کافران خپل زنانو ته د ټوشو پیپر په نظر باندې نه ګوري لکه ټوشو پیپر خلک استعمال کوي وی ورځي امدغه شان دغه زما عزتمندو کفار او يهود خپل زنانه د ټوشو پیپر وانته کې استعمالي او پریدي من الحمدلله د یو بیبي سره د یو غیرتمند خزي سره ټول زندگی تیرو الله پاک فرمای الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات پاکی خزی د پاکو سړو د پاره دی پاک سړی د پاکو خزو د پاره دی او دغه بدکار خزی د بدکار سړو د پاره دی من خپل زنانو ته یو مقام ور کړی دی دا زنانو مثال د سونه دی سونه خلق پټه ساتي زما محترمو یو ټرک کیلی دی یو ټرک کیلی او په هغه کیلو باندې د پاسا پوستکې نشته قسم پر رب العالمین دا یو ټرک کیلی څوک په 10 روپۍ باندې نه اخلي خو چې کله په د پاسه پوستکې وي او زما عزتمندو چمړه په د پاسه وي بیا هغه یو ټرک کیلی په ایمان وایا ګټه کوي کنه کوي قیمت لګي کنه لګي امدغه شان کما زنانه بی حیا زنانه دا والله بالله ثم الله د دې زنانه هیڅ قدر او قیمت نشته هیڅ حیثیت نشته پنځ د هغه زنانه چې کما په پرده کې وي کما په پرده کې وي نن څومره بی حیاین شروع دي نو دا چې تاسو څومره دا پښتنې ګورئ نن زما محترمو دا د کپړو دکانونه ډیر کم دي الا ماشاءالله چې زما عزتمندو د دې خبرې شکار نه دي ورنه دا د کپړو دکانونه نه دي دا زما عزتمندو د زناګانو اډي جوړې شوې دي نن د ډاکټرانو دا دکانونه زما عزتمندو الا ماشاءالله دا د ډاکټرۍ دکانونه نه دي دا زما استاد بیمار ته نه دی ناس زما استاد عزت لیلام کولو ته زما عزتمندو په دې دکانونو کې ناس دي قسم پر رب العالمین دا د زړه فریاد ز تاسو ته بیانوم زلزلې به نه راځي زلزلې به نه راځي تاسو په سوشل میډیا باندې وکتل چې څومره د پښتنو عزتونه لیلام شو بیا موږ ته خلک سوي وي تاسو ظلمونه کوي تاسو سختی کوي قسم پر رب العالمین قرآن کې سختی نشتا حدیثو کې سختی نشتا دا خبره سخت نه ده مگر په هغه چا باندې سخت ده چې هغه په زړه کې د الله د دین مینه نشتا محبت نشتا هغه زنانوي د الله په دین کې به د یو بل نزان مخکې کولو یو بیبي یو زنانه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت
هغه زما محترم روزانه به 1000 رکعات نفل کول. چا ورته ویلی دا ته دومره عبادت ولې کې؟ وی قسم پر رب العالمین پدی عبادت باندې زه د الله نه جنت نه غواړم، پدی عبادت باندې د الله نه اجر نه غواړم، پدی عبادت باندې زه صرف او صرف د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې اوچتوما چې د قیامت په ورځ باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکې اوچتې وي او په ټولو پیغمبرانو باندې په ټولو قومونو باندې زما پیغمبر غیرت وکړي چې زما په امت کې یوه ښځه داسې وه چې هغې به روزانه 1000 رکعاته نفل کول. هغه زنانه وي